مو خپل ځان پرې بمونه تړل شو خو کفیر ته سلام سر نه شو ټیټولی دا کوټ دا هغه شعر ده چې ده په تاریخ کې منلی شعر ده دا اصیل د پښتنو شعر ده دا د ننجلو شعر ده دا ملا دا ډیزل د قوم د پاره څه کړی دي سیاست په نوم دین والا کاډي سیاست په نوم استعمال کړی دا او بل د بچو مستقبل د پاره دا لګیا ده د مدرسې بچی راو باسي دا په خپل سیاست کوي. السلام علیکم چچا نوم د سره د کوم علاقې؟ زه د ضلع کوټ او لچۍ سره تعلق لرم او بیا د بمقام درویزي بندي سمار ډیم سره د کارکونانو صدر یم د عمران خان د پارټۍ. صحیح د جلسې حوالې سره به څه جلسې حوالې سره زه دا ویل کوم چې دا کوټ شعر دا د پښتنو شعر ده دا د ننجلو شعر ده د دنګو غرونو دا د شیرانو شعر ده دا تاریخي شعر ده. موږ په پښتو باندې پوهیږو موږ پښتون ته عزت ورکوو خپل سر به یې کوو خو سر جوګانه نه منو. نره تکبیر وکی عمران خان بقیه حکمران دا تمام دی واوري دا د لمړی برداشت موږ نه کیږي. مو خپل ځان پرې بمونه تړل شو خو کفیر ته سلام سر نه شو ټیټولی دا کوټ دا هغه شعر ده چې ده په تاریخ کې منلی شعر ده دا اصیل د پښتنو شعر ده دا د ننجلو شعر ده دا د دنګو غرونو عمران خان د سربلندۍ د غیرتي شعر ده. انشاءالله دا پښتانه تا سره په پی کې نره تکبیر لا اله الا الله سره انشاءالله موږ ټول سره د باندې ولاړ یو او موږ د دې جذبې او د دوه خلکو شکریه. السلام علیکم وروره نوم د څه د کوم ځای؟ وعلیکم سلام ستا ډېره مننه ته راغلی د پی ټي آی او ما نوم مبشر خان افریدي ده. د کوم ځای نه راغلی؟ د کوهات تانده ډیم نه. په تانده ډیم راغلی څه جذبې سره راغلی دي جلسې ته؟ جذبه دا ده یو مینه یو محبت شمع بلیږي پتنګان ورته راځي. عمران خان شمع ده موی پتنګان موی عاشقان ورسېدې او بله مو دې جذبې سره راغلی یو ایماندار سړی راغلی د پاکستان ته دو پاکستانو د کس حمایت ونه کړو او د کس هغه ونه کړو دا قوم به ذلیل وي او که د کس حمایت وکړو انشاءالله غلامۍ نه به هم آزاد وي یو هانست یو ایماندار قانون به د ملک کې راځي. مطلب چې نیکسٹ کم حکومت راځي به عمران خان والا به وي انشاءاللہ آنے والی حکومت میں عمران خان نوی دینا بل حکومت میں عمران خان والی کم ہانست سڑائی موی آقا باجو دا ملا دا ڈیزل دا قوم دے پارا څه کړی دي سیاست په نوم دین والا کاډي سیاست په نوم استعمال کړی دا او بل د بچو مستقبل د پاره دا لګیا ده د مدرسې بچی راو باسي دا په خپل سیاست کوي. ډېرې ښې خبرې ده وکړې مزید څه میسج به ورکړې عوام دپاره د کراوډ دپاره د خل دومره لرې نه راغلي دي عوام دپاره ما دا جذبه ده انشاءالله تاسو له به دنه بل ښه لیډر نه میلویږي د سره عهد وکړو وعده وکړو انشاءالله تاسو به آنے والے مستقبل بچی کوم ژوند ده اب تاسو انشاءالله د پاکستان د خاطر دپاره انشاءالله دا به تاسو صحیح کیږي او دا تاسو د غدارانو مقابله وکړه دا د زه یقین سره یم دا پاکستان لړ ده او دا پاکستان به دې منوله نه راځي کوم نن عمران خان راولي لګیا ده هر سړي سره په جنګ کوي سترګې په سترګو کې واچوي او لاړ شي امریکې ټرمپ له د سترګو په سترګو کې واچولې داسې ماله ته وښیه کوم لیډر عمران خان نه علاوه سترګې په سترګو کې واچولې یهودي بل غیر مذهب له داسې لیډر شته خپله وایه خپله انصاف وکړه نو داسې یو د ایماندار او د هانست سړي والا تاسو وپاو کو انشاءاللہ تاسو آنے والے حکومت نسل کوم حکومت دا خود بخود سیٹنگ لشی انشاءاللہ عمران خان زندہ باد او دا کوم نو شریف دا گنجے د حکومت د پر سګړي د کوهړ خلکو باندې چوکر خوړلی دا کوهړ خلکو کې اوس دوره ضمیر نشته بیا د لاوټ ور کوي یاره دونه بغړ به غیرت بل سړی زمین هم نه د نو شریف بیا سپورٹ کوي او بل هو اپارٹڈ حکومت نہ منظور امریکہ کا جو یار ہے اسرائیل کا جو یار ہے ڈیزل کا جو یار ہے نواز کا جو یار ہے زرداری کا جو یار ہے آئی
पाकिस्तान जिंदाबाद। ډېر ښه ډېر ښې خبرې وکړې ماشاءالله مزید کراوډ زیاتېږي مزید خلکو سره خبرې کوو نو موږ سره اوسئ पूरे पाकिस्तान में इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट कर